أن يخصص رسوله. دمر مویل ها اچھا وأن يخصص رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف البريات بأفضل الصلوات وآله المنتجبين وأصحابه المنتخبين بأكمل التحيات دا أن يخصص أتفتق أن يفيد مش سبحانه وتعالى سوال کو یو خو دې هدایت سوال کو ته کدا علم پر بنیادی شاید اول سوال کو دې ان يخصص چې خاص کې رسول خپل مبارک صلی الله علیه وسلم محمدن دا بدل رسول چې محمد صلی الله علیه وسلم دا صفت رسول الله اشرف البریات چې دا عزتمند په ټول مخلوقاتو کې او دې یو خاصه سلسله څه شاید لکه ته وای رایر تکا ته وای چې رایر دا رایر دا فعل دې سلسله څه شاید چا سره متصل دی چای یعنی چای سلسله پښوی ته پښوی ته پښوی دا فعل دې سله چوکته چا سره متصل چپلې سره چپلې سله نو توای خاص رسوله چې خاص کې رسول مبارک نو سله یې څه ده چې خاص کی چې افضل الصلوات او په ډیرو لویو مزیدارو قیمتي رحمتونو سره صلوات من رحمتونه چې حضور خاص کی چې د اشرف بریات دا کائنات دا به افضل صلوات په ډیرو مزیدارو صاف او قیمتي رحمتونو سره وآله دا اتت رسوله وان يخصص آله بل دا چې چونکه آل صحابه په دین کې ستړي کړی دي کنه جهادونه کړی دي حفاظت کړی ده دی حضور وی او سنت ډېر قیمتي ګڼل ده ډېر قیمتي یو سنت وآله او ده خاص کی آل د رسول مبارک المنتجبین چې کرا خلق دي نجیب نه ماخوذ ده وما كل وجه ابيض بنجيب تنبي واي نه هر سپین مس نجیب کرا سره چاته وای چې کرا اخلاقی صاف مزیدار کرا سره دې ته وای چې نامرضی کارونه نه کوي غلط کارونه صاف اخلاقی وي ایتا منتجب وای کرای ناستی کرای اولاړی ایتا وای نجیب نو آل دی رسول مبارک باندې دی المنتجبین چې کرا خلق دی و اصحابه دا ذکر خاص بعد العام نه آله کې ټول داخل دی یہ حضور اولادم داخل دا علیہ الصلوۃ والسلام دارنگے نور ہم صحابان کے داخل دی و اصحاب تخصیص بعد تعمیم او خاص کی صحابہ دی حضور مبارک المنتخبین چې الله خوش کړی دی منتخب معنی خوش کړای چې الله خوش کړی دی صحابیت پاره خوش کړی دي چې حضور افضل الرسل وو صحابام الله دا صحابه وای چې د حضور لائق خلق وو تاسو موږ خلق دا خو اسی چې شیان دي څنګه دین په څو ډول د عربو کوم ځکه
چې دومره سختترین قوم چې د یو بل سرونو کې اوبه څښي شراب، دومره سختترین شدید قوت والا خلک، او بیا هم صحابه وو چې کومه ملګرتیا حضور سره وکړه نو صحیح ملګرتیا وکړه، جانونه قربان کړل، مالونه قربان کړل، عزتونه قربان کړل. نو الله دا خوش کړی و د حضور صحابیت لپاره. موږ خو یو جمعه خدمت نشو کولای، ګوره دا څنګه چیرې موږ جمعه هولو کوي چې البته عبدالغفار مرتضی اول سر کې لیټینان ورته جوړ کړی دي چې پورګې ورګډېري نه خپل به د هولو ډکه سي پازا بیا مینځي دالې یا کله د ابوی دالې پسې لاړ شي نور جمع کړ نو الموی مکروه تحریمی سره ټول نوران یو جمعه خدمت کوي. عجم دومره بیکاره خلک او عرب د حرمینو خدمت کوي چې د ټول جهان مرکز ده، دغه هغه کی صفات دي کنه دا چې خدمت کوي چې دومره خلک ده دومره ضرب وي ځان پرې دی دې ته کار خلک دې ته وایي ځکه الله دې ته حرام ورته مستنه ده مو خدا سے تو نه دې ته وایي تو نشان ازمی علی شان ارض پاکستان تو نه بچ شي هغه حرم خدمت کې مولای وجوه خدمت غولو چې منځونه کول روزي چې زنه ورته سخت بوي مې دا وټل ولدا کثان لګیدل دا لارې باندې فرش واچول دا لارې باندې دا فارمل چې دان ورکول ویل چې دا ورنونی شي خدای باندې چې راته نه نشي لار ده ته په دې دوه پجي ته په دې بوی خوشي دومره بوی چې ټول منځونه دي حرام متوره ځول و زاله څنګه وصلت دوله چې و چې ورسېدي جمعه خلاص یا واصحابه خاص کې صحابه دي حضور مبارک المنتخبین چې دا خوش کړي سوي دي الله طرف نه الله خوش کړي دي صحابیت لپاره خوش کړي دي دې سیله څه شاید آل اصحاب په چیز خاص دي ما يتصل به الفعل التخصيص تاثر متصل ده چای سلی باكمل التحيات وكامل التحفو هدايا سرا یا لا دوته هدايا ورسه بعد الموت وتورسه وبعد فقد طال الحاح المستغلين علي والمترددين الي ان اشرح لهم رساله الشمسيه دا ودانه خطبه ویل ده بفائده نو ورځي ویل ده کیسه کوي ورس وبعد فقد دې چې کیسه نشي کولای وبعد فيجي شجي معنی دې ده وبعد پس الحمدلله بسم الله صلات فقط طال په تحقیق سره وس الحاح ډیر زاري المستغلين المشغول طالبان علي ما باندې چې کوم طالبان ما باندې مشغول وو مانه د شمسیه ویله دا متن نه ویله متن دغه زاری شو په زاری فقط په تحقیق سره طواله وجدت الحاح المستغلين زاری د مشغول طالبان علی ما فاتا په شمسیه باندې مشغول و ظاهر نه ویله دا متن والمترددين بار بار راتلون کی الی ما فاتا بار بار دې ته وای یار وخت سوال کوي سوالو کې بیا څه راځي یار استاد دا کتاب چې لیکلی وي بیا لاړ بیا راځي نو بار بار راځي خو څنګه څنګه والمترددين بار بار راتلون کې الی ما فاتا طوال اوردس الحاق زاری اچشی زاری کوله ان اشرح لهم رساله شمسیه چې ز شرع ولیکل لهم دوتا الرساله دې مختصر رساله چې نام د شمسیه رساله دا مصنف ته نسبت لري مصنف شمس الدین و دیو جن شمسیه ورته رساله منه خو تاسو ده چې پانی لږی علم ډیر وي
دیو چې ګور سلم ته رساله ویلي پانی لرزي علم ډیر و ابین فی القواعد المنطقیه بیان کز دو تفیق په دې شرع کې القواعد المنطقیه مسائل د منطق غټه غټه مسلې غټه مسله چاته وای چې موضوع مفهوم کلی وي او په ډیرو افرادو سره کې به دې ته وایي قاعده لکه کل انسان حیوان موضوع مفهوم کلی د چې انسان دا په ډیرو افرادو سره کې انسان په جمله ډیرو افرادو کې چواله حیوان یک قاعده اسانه معنا ده و ابین فی از بیان کپره کې القواعد المنطقیه قاعده د منطق غټه غټه مسلې وې تانه سوال کوو بل څه نه ولنه کوو لګان لټو علما دا مفعوله د لپاره د سوال علم منهم بانهم سالوا عرفا ماهرا واستمطروا صحابا هامرا لوجد علم د دوینا طالبانو علم تاسو طالبان نو ملګانو علم منهم لوجد علم د دوینا بانهم چې دا طالبان سالوا سوال کوي عرفا ډیر پوه سړینا په فن کې ماهران ډیر پوه سړینا دو علم چې دا موږ استاد چې دا ډیر زیات پوه تاو ډیر زیات پوه ده نو خو پوه سړینا په سوال کې چې دا کتاب لیک علم منهم الوجد علم دې دین بانهم چې دا طالبان چې دي سالو سوال کوي یې فن ډیر پوه سړینا ماهران ډیر پوه عالم واستمطروا طلب دې باران کوي دا باران د چې شر علی کې دا باران د رحمت ده واستمطروا طلب دې باران کوي صحابا اوریجنا ها مرن چې دراو لګ باز اوریجی کنه اسی سپینه یې او وبنې پي اباز اوریج داسې چې دراو لګي درا دا چاک شیرخلاص کې غړ پیوږي ها مرن من ورول کې درا سره واستمطروا طلب دې بران کړای دا دیو طالبان صحابا اوریجنا ها مرن چې بیتون کې داسې اوریجی چې وبوي وی بیا تا څه وکړو دوته تراتلو تا ټیل ورکولای جی راځي دې شر نه ولیکله په ودی لیکله وی ولم ازل ادافع همیشه وزم ادافع چې ما د فقول مفاعله ویلا دافع او دافع دو زد فقول ما دو د فقول ما ته نه کوم دی ویلا کیا ولم ازل همیشه او دافع د فقول می جانبان نه مدافع کوله قوم یو ډله د طالبان منهم د دوینه بعد قوم پس تبل ډله د طالبان نه یو ډله پلټه اوس ولا مازال همیشه او دافع چې د فقول می ټیل می ورکاو قوم وی ډله منهم د طالبان نه بعد قوم پس تبل ډله نه او اوصف الامر تصفیف معنا شاته کول چې تاخير پځه کې او اوصف الامر التاخير میں کوله امر دې کار دې شرع کې امر معنا څه دا شرع لیکل او اوصف الامر التاخير میں کوله الامر په دې کار دې شرع کې من يوم الى يوم وی ورځنه بلې ته چې ودره سبا دي ودره بل ورځ دي یار دا مې ته ډېر ګرمي دا ودره جداسي ودره شداسي من يوم الى يوم وی ورځنه بل ورځ وې دا څه وجوه ویل اشتغال بال قد استولى علي سلطانه واختلال حال قد تبين لدي برهانه وې زړه مې هم ځان وزړه وې چې غمونه وتر باندې وې ته څه کوي سړی غمونه قد استولى علي سلطانه ما باندې ګیرا چولې و دلیل دې غم غم دلایل ما په زړه ګیرا چولې و واستما غمو چشته پته کوي
چې ته خامخا ځان اعجمي جوړې پته کې ولې او ولې دا داسې او دا داسې عرب وایي خل سبیله بس دوه ټکه سره وکړي چې دوم ته کې کنه دوم یې خل سبیله پرېږده بس خبره سیده پرېږدي موږ تاسو سره وایي ولې او ولې یوه ورځ یوې کیسې باندې یوه ورځ تېرو سره خبره پرېږدي لاشتغال بال لوجه د مشغولتیا د زړه د معنا زړه مې مشغول وسړیا په غمونو قد استولى علیا په تاکي سره غالب په ما باندې ګول چا پیرو په ما باندې استولا دې ته چې ګول چا پیري غالب ګول چا پیرو الله په ما باندې سلطانو دلیل دې د غم دا هم زړه داسې و اختلال حال اګډ وډ و ظاهر حال دې ما قد تبين الذي برهانه تجان مو نه خبره وقد تبينات په تحقیق سره واضح و لدي ما قط برهانه دلیل دې اختلال ظاهر حال میں ګډ وډ بیمارو مثال کور چې می پلار بیمارو مثال مور می بیمار و ډیر غټ کسی کور نه شي ظاهر حال میں ګډ وډ او اختلال حال دوی د ګډ وډي د ظاهر حال دی معنا تبین په تحقیق سره ظاهر ولدی ما قط برهانو دلیل دې اختلال